أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نور نعمل شيء ذاك د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او بریالۍ خاورې دلته د جنوبي پښتونخوا د دې غره په لمن کې د حاجي محمد غوث په دې مینې کې راغونډ شوو د پښتانه قام د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ځوانانو مشرانو او کشرانو اول خو له ځان له طرفه د ټولې پارټۍ له طرفه د حاجي محمد غوث د ده د ټولو عزیزانو او دلته راغلو د ټولو پښتنو ډېر شکریه ادا کوو چې ډېر په لوی تعداد راغلاست موږ ته د مېلمنو ته مې د قدر په سترګه وکتل خدای پاک ته تاسو ټول ته قدر درکړي خدای مې بې عزته مه کړه خدای مې د ښې خاوندان عزیزانو دلته محمد غوث خان ځینې خبرې وکړې او ښې وکړې دا اول وار نه دی عزیزانو چې موږ یا خوښ سو یا سره وپړ کېدو یا سره کلي په کلي سو وطن په وطنونو سو دا زموږ قسمت یو شاعر وایي شاعر مې نه دی زده هغه شاعر وایي دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو وایي دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو یو دښمن چې ووهو بیا بل وهو بیا بل وهو نو عزیزانو افغانستان د پښتانه ملک له امونې ولې تر اباسینه دا پر داسې چارسو پروت دی زموږ هلته په وطن کې همسایګان همسایه ته نه شي بدلولی همسایه به ګرد وګرد تر قیامته ستا همسایه د پښتانه د افغان همسایه په کتب کې شوروي دی اوس ځل مات شوی دي 16 ملکه دي یا 12 یا 14 ملکه دي پر ښي لاس موږ ته چین راڅرمه دی زموږ د چین سنکیان پوله ده پر کیڼ لاس موږ ته ایران دی یو څو ټوکړه هلته د هغه بعد بیا عرب هم دي لاندې تر اباسین پښتانه اټک بولي تر اټک لاندې هندوستان پښتانه د دغه ډېرو زورورو همسایګانو په منځ کې ډېره په شکه شمله ګزاره کړې ده موږ بنیادي طور اعتراض وخت ناوخته دي د مازدیګر لمانځه د مخې په خپل مخ خلاصوو شابک شابکو په خبرو ولاړ شو عزیزانو لیکلی تاریخ دا وایي چې پښتون پر دا مینې باندې د حضرت عیسی علیه السلام تر زېږېدنې دمخه راپوي د عیسی علیه السلام محترم مور بنت مریم لا نه وه زېږېدلې هم لیکلی تاریخ دا وایي چې د امونې ولې بیا تر اباسینه پښتون په یو شکل نه شکل پر دې خاوره پاتې شوی دی خو دا د دغه قسمتي وه چې دی د هندوستان د ورشوګانو په منځ کې پروت و چې هر لیوني به پوش پیدا کړي هر لیوني چې په مخه راوکړه بله لار نه وه زموږ په وطن کې به تېرېدل د سکندر یوناني څه نیولې دوی وایي پښتانه دهشتګرد دي پښتانه واشان دي پښتانه د بل وطنونه نیسي پښتانه انسانان هلاکوي زموږ د وطن سره اوله دهشتګردي د پښتون افغان وطن ته اوله دهشتګردي سکندر اعظم وکړه سکندر اعظم د یونانو د فلیپ پاچا زوی و او د یورپ دی سکندر اعظم پر سوات راواوښتی د سوات یې بیا مخه وکړه پر هندوستان مخ ولاړی سکندر هلته ډېر ستړی شو ایران یې بیخي دی په 2 هفتې کې ونیو بیا چې په افغانستان دی راکښېوتی په افغان وطن ډېر پکې ستړی شو د ده یو مشهور خط دی مور ته یې خط لیکلی دی
موږ حال راسولی دی چې ته خو ډېر پیاوړی شهزاده وې تا خو په هفتو ملکونه نیولي دا ته بیخي وځنډېدې ده خط ورلېږلی زه د ځانه نه وایم دا د تاریخ خط دی ده خط ورته لېږلی دی چې موره زه چې په کوم وطن کې لګیا یم پکښې وتم تا خو یو اسکندر زېږولی دی دلته هره پرشه ته یو اسکندر ناست دلته هره پرشه ته یو اسکندر ناست نو اسکندر لاړی بیا پنجاب کې د راجا پورو سره جنګ وکړي بیا خوارکۍ نه جوړ شو بیا مړ شو دا د عیسی علیه السلام د ریمین 100 کاله مخکې خبره د هغه ځای رانیولې بیا نو چنګیز بیا نو د اسلام په نامه عرب خلک بیا تیمورلنګ بیا څوک بیا شپرنګی راغلی ځینې نوم په دې چې ناوخته دی د کښې لخوا فرنګي پر افغانستان حمله وکړه اول یې دا پټه ښار ونیو زموږ د نوم به یې نه اخلم خوارانو زموږ د عزیزانو په کومک د دې خوا راغی د کښې د خوا راغی د دریاب غلام په څنګ راتېر شو پټه یې ونیوه بیا په پټه کندهار و لاړې کابل یې ونیو 3-4 کاله فرنګی حالت و بیا مشهوره د پښتانه لومړی جنګ لوی بغاوت وشو انسانانو همت وکړ 15,000 پوځ سره د بزدورانو د چپړاسیانو د دغه په 15,000 پوځ کې یو سړی ژوندی را خلاص و ډاکټر برایډن دا نور ګډ مړ شو پر دې خوا راغله بیا روسیان بیا امریکان اوس عزیزانو ما د دغه کتاب وایم دا پخوا خلکو لیکلی جان کیري د امریکې وزیر خارجه و دا اوس یې د اشرف غني و د دغه روغه دور وکړه ډاکټر عبدالله هغه په خپل کتاب کې لیکلی دی پخوا به خلکو ویل ده په خپل کتاب کې لیکلی دي چې پښتون وطن د زورورو اداره ده دا اوس ګرجیان فیصله کړې ده عزیزانو زړه ته ګولۍ ورکړي پروا نه لري موږ د بالاژړ پسې راواخیستو دا د بله بالاژړه موږ جوړه موږ د ټولو خلکو پسې راواخیستو موږ بله توغله جوړه موږ د فلاني ځای پسې راواخیستو موږ هلته دغه جوړ کړي فلانی باغ جوړ کړي دوی د راځي عزیزانو انشاءالله تعالی که خدای کول هغه وخت را روان دی انشاءالله معلومه ثابته خبره ده ټیک د بالاژړ زموږ کور دی توغله زموږ کور دی دا ځای پر بالاژړ ښایسته دی اخو مې دا خپله بله بالاژړه جوړه شي بله توغله جوړه شي بل بالاجات به جوړ شي بل ښار به جوړ شي موږ به انشاءالله ژوندي که خدای کوو دغه کوټ ښار چې د څو بیخي کمزوري ښار و پښتونخوا دا جګړه چې خلکو جوړوله 50 کاله دمخه دلته هېڅ نو داخلي رغونه نن د خدای په کومک د خدای په مهرباني د غړیالیو پښتنو په همت نن د دې غره نیولې تر هغه غره هغه ځای چې نیولې تر هغه دا کوټه ښار د ټولو پښتنو د سترو پښتنو د سایې ځای دی دلته به ستړی ملا هم وپسا کېږي دلته به ستړی درانۍ هم وپسا کېږي دلته به ستړی غلجی هم وپسا کېږي د خوشحال خان خټک مونۍ د بل چا شعر دی ول زموږ کښتۍ ډوبول خپل جهاز یې توپاني شو شوروي موږ نیولو په خپله 14 ټوکرې شو فرنګي پر موږ حمله وکړه پر افغانستان د فرنګي نیمه دنیا د لاس لاندې وه داسې یو اصطلاح کېده ول د فرنګي په باچي کې لمر نه پرېوت او په دې نه پرېوتی چې یو ځای به لمر پرېوتی پر بل ملک چې به راوخاستې هغه به نو فرنګي د دغه لاندې فرنګي زموږ پر وطن دغه وکړه دا د بزرګانو په خلکوزو د بزرګانو پالیزو د بزرګانو پیرانو ځای دی فرنګي ولاړې اوس ټولې کښنی ځای دی لکه ختم ولاړې ډوب شو داسې ټول خلاص امریکا په تکلیف شو فرنګي په تکلیف شو روسیان سره په تکلیف شو اوس انشاءالله الرحمن موږ به هم توپه کاږو شاید موږ هم کمزوري کړي
الله پاک ناراضه شوی دی ازمایښت یې اچولی و اوس به خدای پاک زموږ توبه قبلوي او ما ته داسې معلومیږي چې الله پاک فیصله کړې ده ولې دا ولسونه ډېر په لوی تعداد ولسونه پښتونخوا ملي پارټۍ نه پیسې لري شاته پښتونخوا ملي پارټۍ نه کارخانې لري پښتونخوا ملي پارټۍ په غمونه بېشي دا ولسونه ډلې چې پښتونخوا ملي پارټۍ ته راځي نو زما زړه دا راته وایي چې الله پاک د پښتانه دعا قبوله کړې ده پښتون به په پښتونخوا ملي پارټۍ کې بېرته سره یوځای کېږي او انشاءالله الرحمن خپل بیده بخت به وویښوي ټول وطن به خپل یو کیړ کې راولي خپل پښتونستان به جوړوي او خپله باچي به جوړوي د دې لپاره موږ په دې ګزاره نشو کولی دا ټیک زموږ ډېر بهادر قوم دی دا ټیک د کلنګۍ یې مات کړي دا ټیک د چنګیز یې مات کړي دا ټیک د پلانه یې مات کړي د روسیې لاس یې وکښه د امریکا لاس یې وکښه لیکن موږ هم کې برباد شو موږ هم کې چکور شو موږ د خپل نعمتو یې تېر کړو تر باچایي یې تېر کړو دا دوې منګول یې راپرېښود بې هنره منګول هغه پښتون هغه افغان چې په دې دنیا کې په هندوستان کې باچایي جوړولې او نړولې په ایران کې باچایي جوړولې او نړولې نن د جهان په یو ارزانه مزدور بدل شوی نن چې په جهان کې ته وینې د جهان ځوانان سره کښېني ځان دې ته بغا ورکوو موږ یو کام یو په یو بل سره لیکېږي د پنځو خانانو په بنګلو د پنځو خانانو په موټرانو د پنځو خانانو په عرباو روپۍ چې کام دا رنګه وي دونه بېوزلي دونه تکلیف وي دونه په خواري اخته وي د هغه ملا هم ولکه عزت پیدا کړي پیر یې ولکه عزت پیدا کړي خان یې ولکه عزت پیدا کړي ټوپک والا یې ولکه عزت پیدا کړي جرګې والا عزت پیدا کړي چې کام کمزوري ملا بې سپکي چې کام کمزوري خان بې سپکي چې کام کمزوري چې هر رنګه ژوبل سړی هغه بې سپکي ولې کمزوري کام هېڅوک په حساب کې نه راوړي موږ یو وخت ډېر زورور کام و د دې سیمې لکه نن چې وایي امریکا سوپر پاور دی پښتون افغان د دې سیمې سوپر پاور لیکن نن سره دغه شو نن معامله کمزورې ده نو عزیزانو نن د دنیا جهان سره ځوانان کښېني انګریزان پر دې ګایېږي چې یاره په اسمان کې فلانی ستوری داسې دی امریکن وایي زموږ جهاز د لمر تېر شو روسیان وایي فلانی شی وشو فرانسیسیان بل څه وایي پښتانه ځوانان که په پښین کې سره کښېني که په ژوب کې سره کښېني که په نار کې سره کښېني که بل ځای سره کښېني د پښتنو مجلس دا وي یاره مزدوري به چیرته وي یعنې هغه کام چې باچایي جوړولې او نړولې نن یو د بله دا پوښتنه کوي چې مزدوري به چیرې پیدا د 12 مزدور دا ډېر ټیټوالی دی دا ډېر موږ را ټیټ شوي انګریزان مزدوري به هم کوو خود به یې کوو خو اوس به انشاءالله هغه بچیان چې نجونې ناستې دي هلکان هلته دا په سرو شي دا عزیزانو دا د سبا میندې دي دا د سبا زموږ د وطن مالکانې دي دا بچیان زموږ د وطن مالکان دي محمد غوث اکا پخوا چې هر رنګه وو اوس شکر دی محمد غوث په راله کوزۍ محمد غوث په راله پلانی شفیع خان اکا دا نوره سبزۍ نورزۍ غلجي درانۍ عزیزانو اوس موږ ګزاره کړې ده 5 پیسې هم پیدا کړي ټیک د باباګانو روزانې وکړي کویلې وکړي لاسونه یې کاږه سو موږ د دې ځایه راورسو عزیزانو نن د مهرباني کوو دغه بچیانې به زما ولې 2000 روپۍ روزانه ده زما منګوله بې هنره ده زما منګولې کې هنر نشته کنې ښایسته منګوله موږ به اوس دا کوو د نوې زمانې مقابلې ته به ځان اچو دا واړه بچیان سکولو ته اچو کېدای شي دا دې نقشه کېدای شي په دا نجونو کې الکوزۍ نجونو کې په دا نورزۍ نجونو کې په دا سبزۍ نجونو کې په دا الکانو کې داسې بچیان پیدا شي چې زورور ډاکټران شي یو اپریشن به وکړي دا به یې د الکوزۍ نجلۍ دا به یې نورزۍ نجلۍ دا به یې اشتمان خیله نجلۍ لیکن ډاکټر به یې کړي نه به ولمر ته ناست دی نه به یې لاس ته راکړي یو اپریشن به وکړي 1 لک پیفیس پلار به یې مختاریان شي هلکه ما خو مپس وختې دغه کویلې کې څه دغه پرومای کې څه په لاسونو مې تڼاکې شو نو څه خوارۍ وې شلومبو د ډوډۍ مې دغه نن زما لور ډاکټره ده یو اپریشن وکړي 1 لک روپۍ اخلي زوی مې ډاکټر دی یو اپریشن وکړي 15 لک روپۍ اخلي عزیزان دا ګړیان دا ګړی دا انسان جوړوي
داسې لاسونه لکه زما او ستا انسان یې جوړ دی دا کیمرې داسې کیمرې شته چې په 15 لکه ډالر یوه کیمره په 15 لکه ډالر یوه کیمره ده اوس موږ ګرد دغه دورانه یو غلجی څو میاشتې بیلچې و کړنګان وو د یوې کیمرې پیسې نسو پیدا کولی دا موشان چې د باندې ولاړ دي دا ګرد د جاپان جاپانیان دونې خلک په تېر جنګ کې جاپانیانو باندې امریکې اټم بم واچاوه په ناګاساکي او هیروشیما باندې دوه ښارونه دواړه یې په یوه ورځ وسوځل په لکاو خلک وسو دې کار همت وکړئ ملا یې سره وتړله د نوې زمانې هنر یې زده کړئ نن یې د ګرد جهان سره کار قبضه کړي په یوه ورځ جاپانیان په زراو موټر راباسي په زراو لاریان انګلیسان دي پلانۍ اوسخانه کې پاره اوسخانه کې د جاپان صابون پروت دی پاره اوسخانه کې د جاپان تیل پراته دي پاره سړک باندې د جاپان رکشه چلیږي چې ځان موږ چې ځان په مقابله کې شدو کومون موږ به د نوې زمانې سره ځان برابرو د هغې دپاره لومړی ګام دا دی عزیزانو چې موږ خپله سره یو سره متفق شو قرآن کریم وایي چې ما انسان د یوه نارینه او یوې ښځې څه پیدا کړ بیا ما دوی په قبیلو او قومو سره تقسیم کړل چې دوی سره وپېژني اوس نو بنیادي خبره څه شوه بنیادي خبره دا ده چې په اول سر کې موږ ګرد انسانان پکې دا توپ چې ولاړ دی موږ د یوه ډډه راوتلي یو دا آدم علیه السلام ښځه اوانه وه دا د فرنګي هم آدم علیه السلام دی د پراسیسي هم آدم علیه السلام دی د مسلمان هم آدم علیه السلام دی د عیسایي هم آدم علیه السلام دی چې خدای مني نعوذ بالله چې نه مني چې نه مني د هغو ټولو پلار موږ سره مشترک دی آدم علیه السلام زموږ پلار دی او هغه زموږ مور دی نو موږ یو قسم د انسانانو سره به هم رویه ساتو دی چک دی د رنګ جلا دی د موټر نه تړي دی عیسایي دی دی یهودي دی دی هندو دی دی پلانا دی لیکن رویه به موږ د انسانیت سره ساتو ګزاره به سره کوو یو بل ته به لاس ورکړو غوړ به سره کوو هر څه ته زه مېلمه کولم یا ما دی مېلمه کوئ پوښتنه به سره کوم چې عزیزه ته ما مېلمه کوې خو درځم لیکن زه فلانی شی نه خورم دا زموږ په دین کې زموږ په پښتو کې دا حرام دی دا غلط دی دا موږ نه کوو هغې ما ته که ټماټر ور واچوم څه بنجان بیړۍ په ولړه بس زه فلانی لکوزی فلانی خلجی فلانی کرک کې مېلمانه په چین کې ډوډۍ ورسره وو ته زموږ مېلمه یې راسې راویښې کوم شی ته نه خورې زه بې زه پوه انسانان ته انسانان ګوري چې دا څنګه انسان دی د انسان سره کښېنستی سي د انسان سره ډوډۍ خوړی سي د انسان سره روغبړ کولی سي د کالي چې راټولوي چې لرې سي په ډېره خلک دی داسې رویه به موږ نه ساتو موږ به انساني رویه ساتو بیا موږ دا جلا خلک یو قوم د نوې زمانې پوهان قوم داسې بیانوي چې د انسانانو یو داسې دوه ډله چې یوه ژبه وایي اوس زه په یوه ژبه زه ګډېږم لګیا یم په دې ډاګر خلک پوهېږي چې سبق ولې دې کې نه دی ویلی زنانې که په کور کې ناستې هغه به پوهېږي چې راته څه وایي لیکن دالته به یو بل انسان یي هغه به زما په ګای نه پوهېږي هغه د بل قوم دی هغه ژبه بدله ده هغه زندګي بدله ده نو قوم تعریف دا دی چې د انسانانو یو لوی ټول چې یوه ژبه وایي یو رنګ لباس او دا ستوګنې د ښکاره خپل یو ځان له کورنۍ وطن لري دې ته قوم قومونه الله پاک پیدا کړي الله پاک په سوره روم کې وایي وایي دا زما د ربوبیت نښه ده چې د آدم علیه السلام او هوا نه بچي یوه ژبه نه وایي چې دا د لپاره خو نه وګرانه چې موږ ګردو یوه ژبه وایو یو قسم لباس مې وایي یو قسم ژبه مې وایي یو قسم رنګ مې وایي خو د خدای په خپل د حکمت عملي وه د دنیا یې سره جوړوله را جوړوله رنګ رنګ انسانان دي رنګ رنګ خویونه دي رنګ رنګ غیر عزیزانو موږ یو قوم یو موږ وطن لرو زموږ د خلکو زموږ خبره دا ده بیا موږ قومونه یو دا بده خبره نه ده موږ ناست دلته لکوزي دلته سلیمان خیل دلته فرید دلته کاکړان دلته اسکزي دا نه ده بده که یو کوزی سړی چا پازاباوه چا زیراوه د محمد غوث غاړې بندې دي کې غږ نه پکاوه د بله لکوزي غاړه بنده دي که دې غږ نه پکې دا زما سیز مه زیروه خو دا چپه ده که محمد غوث و دې ته ملا وتړله
چې که روا دي که ناروا دي هسې ما تربور دي که خدای وکړي زه پر سر ولاړ یم که ډاکې وایي زه پر سر ولاړ یم که مړي کوي زه پر سر ولاړ یم دا غلطه دا به نه کوو ما او تاسو سره چې ځان یو موږ یو کام یو کام به دا رانه کوو ما خپله د خدای سره وعده کړې د تی سره یم کوم پر قبله مخ ولاړ یم خدای به دې شرموي نه زما دې په خدای قسم دی که زما زوی زما تربور زما ورور زما د اکا زوی په چا ملامت و ما یې بلا وتړله زه پښتو بیا ونه کړم دا به د زوی سړی خدای ته وګورم په پاس هغه ته اوس ښه زوی دی بیا د مې ماته چی شي زوی دی چی شي یې وخوړل پلانې کار یې کړی دی پاس ته به وګوره د ښځې سره مې د نواتې درولم زه به هم درسم الکوزي به هم درولم پلانیزي به هم درولم زما سره به جمع کړو موږ به ګرده الله سره دا فیصله محمد غوث به هم کوي پانیزی شاهخان به هم کوي غلجی پلانی به هم کوي درانی پلانی به هم کوي چې وروره موږ به د ناروا ترورګلوي نه کړو جمهور خلک ولې سره کوي دا خلک مش ناش دا خلک چې موږ دا فیصله نن وکړو په دا ګرده وطن کې جنګ بیا ونه کوو موږ ګرد انسانان یو موږ په څو بده خبره پوهېږو چې تا ته کومه سړی پلاني خبره وکړي ستا خوا به بدېږي دا به بل ته نه کوي بس قانون یې دا چې تا ته یو سړی دا نه چې موږ ناشته دا چاته زه ګوته ونیسم که دا ځوان سړی دی که سپین ږیری دی که دا ږیري وه که کاکو دی که ږیري والا سړی دی دی په دا پوهېږي چې زه په کومه خبره خوا به چې په کومه خبره چې تا ته یو څوک وکړي ستا خوا به دی دا او بل ته مه کوه جنګ نه کوي دا نشي کېدای چې پر تا مور ګرانه ده پر تا خور ګرانه ده پر تا لور ګرانه ده او لکه لیونی دا خور لګیا د خلکو منډې ښکنځې د خلکو خوندې ښکنځې بیا به دې سر ماتېږي خامخا به ماتېږي بیا به لرګي خورې پر سر چې ته پښتانه وایي د پېښور خلک د پېښور خلک یو متل کوي وایي که د خپلې ښه مور عزت غواړې د بل د بېکاره مور عزت وکړه موږ ولې زه کومه خبره زه بد وړم پزې که زما لومړی ته خلک وبد ووایي ای خدای مکړه زما دین څوک یاد کړي یا زما کام یاد کړي ما د خشم راځي نو زه به مهرباني کوم دا به نه کوم هر سړی په دین فاده دی موږ په دې دنیا کې ژوند کوو زموږ رنګونه جلا دي قومونه مې جلا دي لباس مې جلا دی ناسته ولاړه مې جلا ده لیکن ګزاره ورسره کوو نن سبا الکوزي خلک سبزي خلک ترک ترک خلک چین له ځي جاپان له ځي امریکا له ځي کاروبار کوي او ته موږ د انسانانو سره مخامخ کېږو نه زموږ د دین دي نه زموږ د رنګ دي نه زموږ د لباس دي ګزاره به د سړیتوب ورسره کوو ګزاره به د سړیتوب ورسره کوو عزیزه قرآن کریم قرآن شریف کتاب الله پاک قوانین وختي بیان کړي دي آیت کرسي زموږ خلک د دغه پورې وایي هو لني لازمي ولا نير لازم بعد تكون الآيات شروكيجي لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين معناه الدين كزور نصف ده خداي باك شو وانا ده شو زمري أنا شو صريف ما قدرني شو استاد الدين نو جنب منو سرك الدين كزور نصف لا إكراه في الدين ذكر القرآن الكريم كذا باك واي العلماء ناس بيفتنوا جوكي لا باك واي تاسي ده طول زايو قدر كوي شيء شزنا نو مقصد د ده نوم ځای خدای بولي څوک یې عذاب بولي څوک یې ګاډ بولي څوک یې چیشي بولي څوک یې چیش بولي اخلي خورې یو کیسه دومره ونه کړې ده نو الله پاک وایي چې تاسې د هغو ټولو ځایو قدر کوئ چې چېرې زما نوم اخیستل کېږي اوس به ګزاره څنګه سره کوو ګزاره اسانه ده سړی وایي زه عیسایي یم زندهباد یو سړی وایي زه یهودي یم زندهباد یو سړی وایي زه سیک یم یو سړی وایي زه هندو یم کاکا ته پوهېږې الله پاک پوهېږي زه مسلمان یم زه مسلمان یم پښتون یم الکوزه یم ته هندو یې ته سیک یې ګزاره به څنګه سره ګزاره به دا سره کوو دا زما د خاورو ماجت په ډبرو مه وله ستا ګرجا زه په ډبرو نه وم دا زما ماجت قدر کوه دا ته یو ډنګر ملا زما ملا دی د اوس چې اذان وکړي دا ملا قدر کوه ستا د پادري به زه قدر کوم زما د دې ملا سره ګزاره کوه ستا په ډیول کې چر څوک ناست دی ستا ملا دی زندهباد ګزاره به سره کوو چې وخت المنظر راغلی زه به ځم خپل ماجت ته عیسایي ته ولاړ شه خپل ګرجې له سیکه ته ولاړ شه خپل ګردوارې له هندو ولاړ شه خپل ډیول له چې د باندې سره راووتو کاروبار او پیمانداري سره ته وریجې را باندې خرڅې زه د خلاپري پوسټ ته باندې خرڅوم زه کشمیش ته باندې خرڅوم ته پر ما بل شی خرڅې په دې کې به ګزاره کوم عزیزانو موږ پښتانه به مهرباني کوو
ګرانه نه ده اوس انشاءالله پښتونخوا ملي پارټۍ دا موږ بچی نه لرو موږ بچی نه لرو موږ توان نه لرو ځان توان لرو توان نه لرو زموږ توان زموږ بچی زموږ لښکر زموږ ججان زموږ جملېران زموږ د کوتک خلک زموږ د جرګې خلک دا پښتونخوا ملي پارټۍ دا به راټینګوو دې کې زورور سړي شته دا موږ شام ماښام په دغه سره اخته یو چې موږ لږ مهرباني وکړو الله پاک دې فضل کړی دی خلک ټول راځي پښتونخوا ملي پارټۍ به موږ لکه بچی چې د مور په غېږ کې خوشحاله وي د مور غېږ ډېره خوږه وي د مور په غېږ کې انسان ته ډېر ارام ورځي موږ د پښتونخوا ملي پارټۍ د پښتانه کام د مور په رنګه جوړوو چې دا په خپله غېږ خپل بچي ګرد رانرسي چې ګرد بچي رانرسي بیا به موږ ټول په لګیا د دې مور خدمت وکړو دا به د وطن مالک وي دا موږ په دغه اخته یو په جرجان په مځکو په دعوو اخته یو تاریخ په دعوو اخته یو های کورټ کمیشنر صاحب او پلانا صاحب دا یو هېڅ هم ونه کوو نه وځو داسې نه ځو داسې نه په چا دعوا کوو دوه پښتانه سره بند شو په کار ده پښتونخوا ملي پارټۍ یو الکوزی یو ترکی یو توخې غږ کوي چې عزیزه ما زه له خوږو یم موږ راغلي موږ ته اختیار پښتانه خو لږ لمبي کوي قرآن کریم دا نه وایي قرآن کریم وایي چې د مسلمانانو دوی ډلې سره اخته شوې تاسو ورسئ سولې په منځ کې بیا چې ولاړېږئ مه بیا چې په پوه شوې چې یو ملامت دی او بل کمزوری دی زیاتوب کوي او ملامت ته ووایه جلا یې کړه خاص وکړه چې ما موږ پښتانه یو لنګوټې مې تړلي دي ژیړې مې دي موږ خبره واورېده ته په پلاني ملامت یې خاص کړه ته دا مه کوه او که زیاتوب کوې قرآن شریف وایي د پښتنو د نرمي ده دا به څه به وو قرآن شریف وایي چې بیا ملامت ته ووایه چې د خدای په امان موږ ولاړو موږ ستا خلاف په عدالت کې هم ګواهي ورکړو په ولس کې هم ورکړو په جرګه کې هم وکړو چې دا سړی په دې ملامت هېڅوک د دې پښتنو جواب نه لري دا پښتانه یو سړي ته وایي ته ملامت دی دی به پر لار ځي لکه اس په کیسه موږ پښتونخوا ملي پارټۍ څه داسې پارټۍ جوړول غواړو چې په دې کې د پښتانه ټول ټبرونه راټول کړو د هغو ټول علما راټول کړو د هغو ټول یو د بل زده کړه وکړو د بل وطن نیول دا به زموږ فیصله د بل ځمکه نیول د بل وطن نیول د بل په دې قبضه کول دا ظلم دی دا به نه کړو خپله حق خپله خبره خپل شی و بل ته پرېښول دا بې غیرتي ده دا به نه نه به د بل هغې په زور نه شو نه به خپله وصیت بې غیرتي پرېږدو کوشش وکړو پښتانه اوس شکر دی د دنیا جهان مدرسې دی د دنیا جهان یونیورسټیان دی د دنیا جهان کوم خلک دی بیا موږ وځپل شو یو ځای بل ځای په مخه یې راواخلو موږ ډېر لوی زده کړه کړې موږ به خبره دا کوو عزیزانو خپل د کام خبره ده لکه وکیل دې سړی کیس ږدي خپل د کام کیس وځي چې موږ کام څه شي یو څه شي لرو څه شپیان راسره سوې ده څه دغه سوې ده موږ د باچۍ سره ولاړو خلکو داسې جوړه کړله زموږ په ښځو زموږ په سپین ږیرو زموږ په خوارو خلکو یې دا ومنه خدای دې نه خوارئ دا یې په ومنله چې دا زموږ وږي سپږي دا د خدای د طرفه خدای دومره ظالم نه دی خدای دومره ظالم نه دی چې د انسان بچیان په لوږه وژني په قرآن کریم کې الله وایي دا وایه کړې ده یو سړي نه ده کړې الله کړې ده وایي زه د هر ساکښه چې سا کاږي د هر ساکښه د دغه پورې وړی د رزق او ښکاره ده داسې ماهیان شته په دنیا کې لکه دا زه پان چې ولاړ دومره غټ ماهی دا د ورځې به څو غوښې کړي یو ماهی دا په زرو دي په لکو دي دې ګوټ ته غوښې رسېږي دا یږانو ته دا زریانو ته دا ګیدړو ته دا لیوانو ته دا بلاو بتر ته غوښې رسېږي دا مرغانو ته رسېږي په دغه ته رسېږي انسان په اشرفو مخلوقاتو شي په یو پاو غوښې کړي دا پاک چې دنیا پیدا کړې ده دا دومره غني سترخوان دی چې د قیامته زموږ بس دی خو دلته ظلم ناروا پکې راشي ځینې خلک ورته یو شي قبضه وکړي په مخه یې واخلي نن هم زموږ خلک زموږ ښځې خواران چې نږدې ووایي په دغسې د مسافرو حال یې ووایي د دې خوارکۍ دا خیال دی چې دا زموږ قسمت دی وایي خدای پاکه دا زموږ د څنګه قسمت دی دا بچیان ګډ مسافر دي
خوارەکەی د کارە وەلی دەبێت څه بکړو قسمت په عربي ژبه کې علما ناست دي قسمت په عربي ژبه کې و برخه ته وایي د یو کام برخه د کام وطن دی ستا برخه چې ستا وطن د امونې ولې هغه لږ څه پرېږده دا د ډیورنډ د کرښې راواخه تر پاچکه پورې ستا په وطن کې د دنیا هر هغه نعمت شته چې خدای پیدا کړی چې ته په خوله یادوې یا په قرآن کریم کې الله پاک په سوره رحمان کې کوم نعمتونه بیان کړي دا ټول زما او ستا په وطن کې ستا بل نیولي دي ما او ستا لوږه په دې ده چې ما او تا د خپلې مځکې د الغمو سره اخیستی بل نیولي دي ما او تا یې شوکیداران د دغې دپاره پارټي موږ جوړه کړې ده کام ته وایو چې وروره خپله خبره موږ ږدو چې موږ نه خیرات پاره یو که موږ ته مسلمانان خیرات راکوي ذاتې دی ورکړي که موږ ته کافران خیرات راکوي ذاتې دی ورکړي که موږ ته زکات امریکا راکوي ذاتې دی ورکړي که سعودي راکوي ذاتې دی ورکړي موږ خپل وطن چې خدای راکړی دی او 15,000 کاله زما پلار او نیکه ځان په وژلی دي بل یې وژلی دي په دې کې چې الله پاک کوم نعمتونه پیدا کړي دي دا د قرآن په معنا هم د رسول الله په حدیثو کې هم د دنیا په قانون کې هم دا کوم مبتدا په قانون کې هم دا زموږ حق دا خپل حق د ټولو دپاره موږ دا کام راولو خپل سکون یې لري دا اوس ورته موږ ناست یو پیمانه خو خلک باید کوزي دي 3 کس وو یا 15 کس وو دوی ورغلي په دا مځکه کې دلته وشي له کله چې راواخلې شمار یې کې دلته د پښتانه کم سے کم 100 توکي ناست په دا کیسه یې هم شته کاکړ هم شته توخې هم شته ترکه هم شته رلجۍ هم شته درانۍ هم شته پوپلزۍ هم شته پلانیزۍ هم شته دغه ناسته د پښتانه په دونې ځای کې د دې قبیلو دا د پښتانه پر مخالفینو داسې لګېږي لکه په شیطان د لا حول ولا قوت دا څنګه دې سره جنګ هم کوي زموږ د بیا سره تورولي دې سره جنګ هم کار غیر راکړي پښتونخوا نور هېڅ نه دي کړي نه موږ د چا ته ښکنځل کړي خدای دې اخلونه وکړي نه موږ چا ته ښکنځل کړي دي نه موږ د چا په دغه دعوه کړې ده خالي موږ دا ګناه کړې ده چې موږ پښتانه ته یې وکړه که هغه دعوه کړی لاس ته راورکړه دا ګناه چې سهار هم پانسۍ ولاړې ماښام هم پانسۍ ولاړې دا ګناه موږ خامخا کوو خامخا یې راټولوو خامخا یې راټولوو او کوشش کوو لکه کارګر او د کڼې کارګر چې یا ورته وي بیا ښځې خواران یا هغه سخت وي بیا دغه وي دا داسې په لکیا شو دا ګډ کام داسې کمبل جوړوو چې غلجه وي دا کمبل زما هم د درانۍ وایي زما د ازبکۍ زما د ښایسته کمبل جوړوو او د نوي سره که خدای کول بېرته هغه پښتون بېرته هغه افغان بهالوو چې باچې یې جوړولې ونړوي دلته به جوړېږي که خدای کول دې به خدای کول انشاءالله موږ پاکستان زموږ ملک دی پاکستان موږ خرابول نه غواړو پاکستان زموږ د خپلو بدعملیو د وجې موږ ځان نوم کې واچوو زموږ د خپلو بدعملیو د وجې ډېر ښایسته ملک و 80 کاله کېږي جرجان جرنیلان سیاسیان ګډ پیر فقیر ګډ په لګیا دي څوک یې غولاس کاږي څوک یې لړمن کاږي څوک یې کلمې کاږي وچ یې درولی دي پاکستان یعنې که موږ اوس پاکستان یو منډه وبولو ساده منډه کوفي بیان که موږ د پاکستان یو منډه وبولو د دې منډه دا لو د منځ دغه دا ګرد یې وینو خوړلی دا لاندې طبیعي شي ورته ولاړ دي دا وینو خوړلي دیوالونه یې ګرد د موږکانو سوري کړي دا پر موږ رانړېږي دا پر موږ رانړېږي دا پاکستان د نوي سره جوړول غواړي د نوي سره جوړول یې دا دی چې بابا تېړې هېر دا چې څه خوړلي دي در بخښلی خیر نوستو خدای پاک مې برابر کړي به ورسم ورمشه زما زه تا پاکستان پاکستان یې بیا ته ورسوم نن مې چې څو کرابه ډالره پوره ورولي کرابه دي که سره به د حساب نه کېږي دا ګردې موږ واک یې ونخوړی سره نه موږ بیا ومخه نو داس بلډینګ یې جوړ کړی په خدای مه لنډې بیا د ما په حیاتو مه لنډې په اسلام نه لنډې ته یې پېژنې زه یې پېژنم چې به یې ووینې نو دغه یې جوړ کړی بلډینګ پر ولیکي هذا من فضل ربي درواغ مې ویل زما زور سم پر وینه که هذا من فضل ډاکا هذا من فضل رشوت هذا من فضل الله هذا من فضل ربي دا د خدای په فضل خدای په فضل پر تا دی که دا خبره کې ولې نه ده ډاکا دې ویلې ده خدای په دې خطا باسي ساره کښېن برکت لمونځ وکړي چې یې مه کړو خدای خراب کړي
دا ستا د منافقت کړل دا ستا معنا د هر چا دا د منافقت کړل د خدای په کار نه دی ته داسې چې ګرد پنځه لمونځونه تهجد پکښې اشراق پکښې دغه پکښې چې دا ته په یاسین شریف ختمې 2 ګنټې غواړي خبره دا ده چې دا 22 ګنټې ته انسان یې که نه یې ته سړی یې که نه یې ستا ګزاره د یتیم په غوښو ده ستا ګزاره د مسکین په دغه ده تا خیال دا دی چې به تا تهجد وکړي ژر د شیطان پښې شو خلاص به شي قرآن دی که خلاص دی اونۍ خو نه تا چې شین دي کړي ظالمه تا چې دي کړي دا زه نه وایم قرآن کریم وایي آخري آیاتونه چې موږ وایو بسم الله الرحمن الرحیم الله پاک وایي ارایت الذي یکذب بدین ته هغه څوک پېژنې چې دین دروغجن دی یا دین دروغجن بولي بیا یې پخپله دی ښیي محمود نه وایي دی وایي زه د شی وایي فذلک الذي دوی هغه کسان دي چې دین دروغجن دي فذلک الذي يدعو اليتيم چې د یتیم دښمني کوي ولا يعود على طعام المسكين او د مسکین د ډوډۍ بندوبست الله پاک وایي چې د یتیم دښمني څوک کوي او د غریب د ډوډۍ بندوبست نه کوي نو دته وایي مې کول منظور نه غل منظور نه اوس د خبره راکړه تا وایي یتیم ته ګڼه دغه کړي اوس خبر نه اوس الیکشن روان شوی دی هلکه موږ خدای مې نه به مسکینان کړي موږ مسکینان تا یو وخت یو غیر راواستوه دلته محمد غوث ته چې دا دلته حلال کړ د خدای په وړو خدای رسېږي دا یو بیه یې راکړه څو مسکینان ته یې وکړه تا یې وخت راواستوه اوس یې راوړ چې په هره کوڅه کې دیګونه باندې کړي دی ووټ غواړي دیګونه یې باندې کړي دي د چرګ لنګي ور اچولي او چې ځان ور بېسده یې ورته خپل او سر به زما زوی راغلی دی د لوږو خلکو ووټ